السلام علیکم. نن یو ډیره اهم موضوع باندې دا ویډیو زه کوم او هغه موضوع دا ده چې د پرایویټ سکولونو مسلو چې والدین څومره پریشانه کړي دي په دې درته ویډیو کوم. په ټوله دنیا کې د ریاست ذمہواری چې هغه صحت او تعلیم چې دی اب خپل هر شهري لور کوي. بدقسمتینا زمونږ په ملک کې اول ډیکټیټرانو حکومت کړي، بیا داسې جعلي غونته جمهوري حکومتونه راغلیو چې هغوی خپل حکومتونه یا خپل خزانې ډکې کړي، خو د عوام د فایدې دپاره ډیر کم کار کړی دی او په هغې کې د ټول نه متاثره سیکټر چې دی هغه تعلیم دی. د دغه مجبورۍ د لاسه چې سرکاري سکولونو کې هغه سہولتونه نه یا هغه معیار نه، والدین مجبور دي چې پرایویټ سکولونو کې خپل بچي واچي. پرایویټ سکولونو کې دوه قسمه دي، یو هغه دي چې حقیقي تعلیم ورکوي او د انسانیت خدمت کوي او ستانه پیسې چارج کوي، او یو نیم سکولونه پکې د مافیا شکل جوړ کړی دی چې هغوی تعلیم خو ورکوي خو نور د لوټ مار یو موکم نه پریږدي. د هغې مثالونه د زه در کومه. د اوس چوټیانې را روانې دي، نو په چوټیانو کې د سکول ټول اکټیویټیز بند شي، صرف د استادانو تنخواګانې، نور د هغوی د بجلی خرچه نه، نور څه ایکسټرا خرچې نه، خو دوی د والدینو نه د چوټیانو پوره فیس چارج کوي. پکار دا چې دوی 25% چارج کولی یا نیمي چارج کولی چې صرف د استادانو تنخواګانې او هغه پکې ورکولی او نور دا لوټ مار نه کولی. یو دا ډېره اهم مسله ده اوس را روانه د چوټیانې، او بیا به دوی والدینو سره دقه لوبه کوي. دویمه مسله پکې دا ده چې د سکول فیس خو یو طرف ته کا، د ترانسپورټ فیس هم ته چارج کوي. نو ترانسپورټ خو په دغه وخت باندې صرف یو ډرایور په تنخوي، نور بس ولاړ دی، ډیزل پټرول سی ان جی نه سوځي، ټایر نه سولیږي، موبلیل ورته ضرورت نشته، 2 میاشتې بس ولاړ دی د سکول، او ته د والدینو نه د هغې هم چارجز کې دا ډیر زیاتې دي. دریم یو کیس ډیر اهم او هغه دا و چې یو ماشوم د یو سکول کې چې 2 ماشومان نو د یو به فل فیسو او د دویم به نیم فیسو، او دا قانون چې دا په 1940 کې انګریز جوړ کړی. زما بچی په یو پرایویټ سکول کې موږ دلته کې ډیر د دې لپاره فایټ وکړو، بیا والدینو په هغې کیس وکړو او سپریم کورټ کې هغه فیصله پرایویټ سکولونو والا په دې وګټله چې دا د 1940 د انګریز قانونو نو اوس پاکستان په 1947 کې جوړ شو، دا قانون ختم دی. نو ته سوچ وکړه چې هغه سره کافرانو والدین له ریلیف ورکړو او دا تور کافران چې دي دوی دغه ریلیف نه ورکوي. بیا یې پکې دا چل کړی دی چې سټیشنري ده، نو که ته د عام سکول سټیشنري ته د عام دکان نه واغسته او پای باندې د سکول لوګو نه نو هغه یې نه قبلی. هغوی وایي چې زمونږ د سکول نه به الې چې پای د سکول مونوګرامي او هغه پې ښه ګران خرڅوي. بیا یونیفارم له امدا کړی چې ته بهر ځای نه والې نو هغې کې درته مسلې جوړي، وایي د سکول ریکګنایزد ډیلر نه بالې چې هغې کې د دوی کمیشني او پای باندې د دوی لوګو لګېدلی. نو په هر لیول باندې د والدینو ته مشکلات جوړیږي. نو د دې لپاره حکومت یو اتارټي ایجوکیشن سه اتارټي جوړه کړې ده، خو اب بېوسه ده. بېوسه په دې ده چې دا سکول مافیا ډېر زیات پاورفل دي او ډېره لوی پیسه ګټي، په اربونو روپۍ دوی ګټي. ځینې سکولونه دي د هغې 200 برانچز دي او ډېر لوی سټرینث دی، او فیس هم د 25-30 هزار نه د یو طالب علم سیوا دی. دغه خلک چې بیا په عدالتونو کې په کروڑونو روپۍ وکیلو ساتي، ججان هم والي، او کیس هم داسې کی چې ډیلی کوي، یو کیس تاریخ 2-3 کاله کې نه راوځي. او دغه اتارټي د سرکاري نوکران غریبانان هم خېټه لري، بچي دي، نو هغوی هم رضا کول دوی دپاره څه ګران نه. نو د اتارټي کواسې څه داسې د میک اپ غونته اقدامات وکړي چې عوام لږ مطمئن شي، نور د هغې هېڅ فایده نشته. دا یو څو ایشوز دي، د دې لپاره اواز چوتول پکار دی. په خیبر پښتونخوا کې په دریم ځل د تحریک انصاف حکومت دی، دا یو ډېر سیریس ایشو ده، دې له توجه ورکول پکار دي چې د چوټیانو فیس دی بالکل معاف کوي نه، نو چې یو ریشو ولکي پورا غستل بالکل زیاتې دي. د چوټیانو کې د ترانسپورټ فیس غستل بالکل زیاتې دي.
د دویم ماشوم هاف فیس نه انکار کول بالکل زیاتې دي والدین دې ته مجبورول چې هغه به سټیشنري او یونیفارم او بیگ او هر څه د سکول نه علي دا بالکل زیاتې دي هغوی پرېږدي چې کم ځای نه ورته ارزان میلاویږي هلته نه دی والي امید لرم تاسو به د والدینو په دې مشکلاتو کې زموږ مرګستیا کوئ اواز به اوچتوئ کمنټ په دې وکړئ دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې دغه اختیارمندو ته ورسي او د دې څه حل راوباسي سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته